ورته عبدالرحمن القلب يحزن بعضی امور داسې چې بې اختیاره په زړه خفه کېږي والعین تدمع سترګې ورسره اوبه راویوي وانا بفراقک یا ابراهیم لمحزونون ستا په جداوالي ابراهیم موږ ډېرو ترتیب ډېر خفه یو ناظرانو ورته ولا يحبط منك جزاؤك شيئا وستا دا چغې ستا هاي پکار دا ستا په اجر او په دې جزا کې سکمې رانولي وما هو كائن فكان قد وما هو كائن پیغمبر علیہ السلام دا عربي ډېره ټیک ټاک ورته کنه ورته کان قد باندې ورته مغز کپایي کې پس کې شرجامي کې سرجانی کې موسیقي کې په کان قد والا کوئی چې عبدالحکیم نه وتا پوس کې څنګه پوس کې عبدالحکیم نه وتا پوس کې بجوړی نه وتا پوس کې د افندی نه وتا پوس کې عبدالغفور ګل نه وتا پوس کې د مولا مبین نه وتا پوس کې نو چې ټول نه تاسو کې یو په کان قد پوښي پیغمبر اسلام دا ټول نو به د جمله استعمال کړه ځکه خبره القایبه حضور اسلام خبره چې کولې سره القایبه وما هو كائن فكان قد اقل کوئی قد خو حرف دی معنی کان داخل شو چې دا تعمل کدا ناقصه دی دې خو فعل معنی داخلي دې په حرف ما بس ما راستړي زموږ استاد ته کافیه ویلا کا نه وایي چې سمبټ خو یاد ورته سمېږي تعریف سمبټ نه بیا فاین قیلا قلنا کچری دا ویل شو نو موږ ورته دا وایو لا یقالو دا اعتراف نشي کولای لأننا نقول ځکه موږ جواب نو چې غریب په لاره ډېر تل شو وی سړی نه څوک دا اعتراف کوي نه چې په ځای کې سمبټ ګولا ویسه غما راستل نو دې ما خلاص کړ وای چې دا یاد کوي دا علم دی سایات دا علم دی دا علم شاهونه دي نو اوس په خدای علم ډېر آسان دی صحیح پشپک کاله کې سړی مولا صاحب راوځي بیا یو کال کې مفتی جوړ شي داسې سرخ دیونی سي سره کې چاپیرن وایي ته ورته توس مفتی اعظم صحیح او بیا اوس په تاسو جامعه البنات باندې نو ما ته چاري جامعه البنات صفای دی دا څه ځای کوم چاته وو جامعه البنات نه جامعه البنات صفای او اتفاق دا چې هغه مولوی سے درې ودونه کړی ویل جامعه البنات صفای درما ماته یو فائدہ میرا تاسو ایمیډیټ او فوري معلومه ده چې مولوی سے په ودونو کې خودکفي شي ما مولوی سے خاندل ما دا فائدہ ویډیو فوري دا نور په ان شاء الله رستو ګورو ویډیو کې نه فائدې ما نور ورستو ګورو بعد تبدیل انس میں کو استاد خدمت کی چې وما هو کائن فکان قد سچ کیدون کې او اوش ساده پښتو کې ترجمه سره جس اوس دا چې سکای نو تور دراره چې سلاسټیش نشي سملاسټي وما هو کائن فکان قد والسلام دا نبی عليه السلام خطو د خپل ډیر خوږ صحابي ده د زوی په تعزیت باندې ولیکل بس ساده ترجمه د آیاتونو کوم چې کوم ویلو چې الله فرمایا ایها الذین آمنوا او ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة چې تکلیف در باندې راشي مشکل در باندې راشي نو دوه کار وکړه ځان کلک کا د صبر معنا څه ځان کلک کا ژوند عبارت د دې نه دی ژوند زموږ کې یو تکړه بابا اوس وفات دی نه بابا په دا کولو میدان کې ما اوس چاله به یوې جوړول زړه خورو کې لګو خدا خبره مې اوس تم یاد را هغه په ټول عمر کې بس یو شعر سادی بابا یاد کړو نو په تاسو خبرې ویلې کولې او د سات پس به دری دنیا کسے پیغام نے باشد کر باشد بنی آدم نہ باشد دې دنیا کې هیڅ څوک پیغام نشته او یو څوک پیغام دا انسان بچی نه غمونه خو خبره د ژوند عبارت دی نه سادی بابا وی دری دنیا کسے پیغام نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد نو چې انسان یو دې دنیا کې اوسېږي غم به هم راځي احساس به هم درته کېږي دردېږي به خو دا ژوند به هم دغې سره تېرېږي داسې ده موږ دا کمبل کې اوسېږو او چې تکلیف چې باندې راشي هغه ورته وایي this never is not end of the world ځان کلک کا دنیا نه ختمه شوې ته به لا یې دې دنیا کې وخت به تېرې نو ځان کلک کا وته
خبره د تیز وای الله دې تاسو مصیبتونو نه بچ ساتي او کله دعا کوو نو خبره دې دا ژوند دی کله به روغې کله به ناروغه کله به پخو دي کله به ټیک ټاک صحیح کله به ډوډۍ دي او کله نه دې ټول ژوند عبارت دی نه دنا جعلنا ما على الارض زينة لها خوشحالي او غم او دا تیارا او رڼا او دا خواږه او تراخه دا د ژوند لذت دی دا د ژوند خوند دی خو یقینا موږ کمزوري صحیح حاجی درگاہ سے مہاجر مکی سید الطائفہ شو سید الطائفہ حضرت حاجی داداللہ سے رحمت اللہ علیہ لازم ټول علماء او سرتاج دی دا دی نانوتی سے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا شیر احمد سے گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مہر شاہ سے پوروی رحمت اللہ علیہ دا دی ټول پیر او مرشد دی نو موږ سید الطائفہ نو دا سید الطائفہ حضرت تامی سے رحمت اللہ علیہ پیر مرشد دی حضرت تامی سے کوئی زور سر حرم کیوں نہیں حاجی سے رحمت اللہ علیہ کا حرم کی درس ہو نو حرم کی حاجی سے بیان شروع وی بیان کیوں وی تکلیف و مصیبتوں چی اللہ طرف نراشی نو دا دا محبوب تحفظ الحمدللہ کی بایا ناقوی زمان فضین کی دا خبر نراتا چی مصیبت مانے ہومونگا انا للہ و انا الیہ دب شریعت تے چی مصیبت راشی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون مونکو بدل وائیو بیغوی چی مصیبت راشی الحمدللہ وعیدہ طریقت تے دا طریقت زم لوی پیرو خانقاہ منقاہ جوڑو صحیح خدا مسئلہ خدا نباہر تقدیر آج پر کوستاز خدمت کی چی حضرتانی سے کوئی زمان پزین کے دا خبر اندر آتا آنے حاجی سے رحمت اللہ علیہ پر بیان کی اور بسی خبر ہوگا چی خواجہ نظام الدین سے اولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وی آغتا مورد راگے وی جی آگو مکشتائی کے چی زمون دا مدرسی و دا خانقاہ دا خوراک سامان را روانو آپ کا گردان کے خطی دا ارے ہاں نظام الدین سے آگوی بیان کو نوی چاہا مورد مرتبی دیر حواس بختا ہو دانا مانا دا حاصل داو چین دعا کچھ اللہ دا بچ کی نوی چاہا دا خبر اپنا نخواجہ سے رحمت اللہ علیہ والحمدللہ مرید بار ہوتا نلک ساتھ بعد رانے وی حضرت آگا کشتہ سلامتیہ سرد گردام راو ہوتا نوی خواجہ سے کیا پر دی دوران بیان کیوں گیا الحمدللہ وی چی بیان ختم شنو خواجہ بالخصوص تب خوشو کی حضرت ہے جس پر خبر گردام کی خطی کا مصیبت تے نالتب الحمدللہ اور گردام نہ راو ہوتا راحت تے نالتب الحمدللہ کدی پوئی نشو کہ وہ مصیبت دے ہوئے الحمدللہ ہوئے براحت دے ہوئے نو خواجہ سے رحمت اللہ علیہ ورتے مانے وہ مصیبت الحمدللہ ویلی نوے براحت الحمدللہ ویلی دی خود ایمان امتحان کی یا کو خوشحالی کی یا کو غم کی نوے داروں بنے خبر دا غم ہو دا دویم خبر دا خوشحالی ہو نوے چکر دا تکلیف دا خبر رانے نماز برتو قتل چی تعلق مع اللہ خدای صلاح کم لنک چی رہا کمزور شوید میں سفرک پاکی نور آگلے ما پاگئے الحمدللہ ہوئی اوہ چی کلا در آحد خبر راگنے ہوئی میں برتو قتل یہ دوی سے ٹھیک ہے کرن کے سفرک نہیں رہا صحابہ بیدینا چی داولا اور جانٹرو لگو افلان بس ویدہ مسلسل بیدیو چڑی گی وی ما پتا تعلق بانے الحمدللہ نتبتانی سے رب اللہ نے فرمائی چوس خدای زمان خدش ختم بولا نوی یو سڑے راروان دے و چلوئی وائی یا اللہ دا بگندر و نازو ورطوئی لدہ سے وہ کینسر تائی کوڑی بھی اللہ یا کروڑ مخلوق بچ ساتی نوی آبا دیر تکلیف ویڈی چی بلکل حاجی سے اور رابانی بنی دا دانا چی راحت لے دا وی دا رابانی اور بنی گی ویڈی ماتا خود وہ کچھ خدای شفا راکی مہمائی چی حجی سے فوز لب ساتھ ران دے ہوئی چی خدا طرف تکلیف راچن پاگی الحمدللہ و خوشحال ہے ذکر دار خدا طرف تحفظ رہا ہو لیتا لگا سوک چی چابانے عاشقی ہے چورتا کنزلو کیم دے اقلان دی معاشق چی چاہتا کنزلو کی نسوشی دوا سے مولانوں لمجنون واقعہ ذکر کرے دا
वे एक शबे मजनून बखलवत गाए राज, गुफ्तगू परवरदिगारे बेनियाज। वे योशब मजनून तन्हाए के खलवत के राज तो वे ओ बेनियाज खुदाया। वे तो चरा नामम मजनून कर दई, तो चरा नामम मजनून कर दई। इश्क लेला कर दिलम चूं कर दई। चरा ता ज़मानुन लेवने वल मजनून माना ज़मान पर उनके केस ज़मान पर ज़िद बनु आरिम की मुअज़्ज़ज़ सड़े मेरे तो कबीले नाम हो बनु आरिम। सो बनु आरिम हो पूरी दुनिया की बस परिवानी मशहूर क्या मजनून देना दाने को लेकर ज़मादा ज़रूर के लिए दलेला है शक्ता से वरना इस करे चार सरा नहीं भी लेवने तो खलक रहा ले मिले हुए। वे गर्दे खारे मुगीला बालशम दशपेरोद के देशम लगने की करदास वो बालक चिरा तपरो थी पास वो खूब सड़ी होती। वे गर्दे खारे मुगीला बालशम मैं बुरम शबहा बुरीदा नालशम। वे टोलशपा फरियाद को दलेला लेला आवाज को दादले सब पक्का रखता करे। वे आतिफत गुफ्ता के ए मर्दे गरीब लाजरम करदम तुरा गम हा नसीब। यो गायबाना वाद तरागे दाता तकम गम चिमन सिपके कारी लेला नेस्त इकारे मनस्त। दादलेला दो वजह दे दादलेला वो वसादत ता तज़ख्कार कारी लेला नेस्त इकारे मनस्त। हुस्न लेला अक्स अनवारी मनस्त। वे दादलेला उसन ज़माद अनवार अक्स दे तब लेला ने पमा बाने मैंने वे गुफ्त मजनून गर हमार हुए वो अल्लाह का दा खबर है। गर हमार हुए ज़मीन हर ज़मान बरमक कुनंदे आफरीन। वे देना बात कटोल दुनिया ज़माद जिंदाबाद चलवे तुम्हारे पेश मजनून लफ्ज़ से दा मातले ख्वादे दा मजनून लफ्ज़ ज़िक्र मातले लेला दा मजनून वेली जो टूल खलेगा लफ्ज़ लेला आते तो समझ तुम सड़े ले बने पूरी दुनिया के बदला मशहूर है नहीं चक्कर ताऊ में चिता बस बदल मजनून नो माशूक ची आशिक ता बदल दी उमुई तेरे बानिसी लेते इस बार दूसरा खबर है कौन बस ना तास नहीं रश दास दनुम सासा कोई कर दनुम सासा नाज़िरानो हाजी दारुल्लाह से मुहाजिर मक्का वसलेरा ले वीजी बिल्कुल दाराबान ऊर पली की दुआओं के चल्ला से हद नबी मावे जो हाजी से उस तक मख के बयान जो हुए जिदा अल्लाह तोहफा देखो खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह दुआई भाई जो बाजी से दी तोहफे कर सकते हाजी से अल्लाह सरे वेला सिमत को या अल्लाह दा ज़रूर कदी दोस्त चिता के मुतफ़रा ले गले दा तुमरा दना दनो जदी ने दा पास वक्त वे बस हाजी से दस में पाने दा फ्राक इधर ले वो प्रॉक्स अगर दाना राउ चलेगा वे राउ सड़ी के स्तर की पूरा उशरे नो ये ज़मा पकड़े दा शहर से हाजी से सुमरा के इज्जत और के पूरा इस्लाम करने दा तोहफा बाहर जद दी बने अल्हम्दुलिल्लाह वेले वो दी कमजोर दा वजदी दे दे उचे तोरे लिश नाज़िरानो इस्ताहीनो बिस्सब्र वस्सलाह ज़ान व तटीका बिस्सब्र माना से ज़ान व तटीका वस्सलाह और अमली मुनसका। हज़रत इमाम बुखारी हदीस नकल करते आयशा फरमाई कान नबी इज़ा हज़नहु अम्रुन व युरवा इज़ा हज़रहु अम्रुन हिज़न हुई दलिता सदोई वो हज़बल अम्र माना बेकार राबाने अटेक कामले राबाने उफरा नो कान नबी इज़ा हज़बहु अम्रुन जिस मुआमले व पैगंबर बाने हादिसाती अटेक को यानी गमज़दा बशर सरा बाद सरा पैगंबर सलाम बज़र और दसो का बरकत मुझे होगा और भी फरमाया कि मुझके जब कल्ब दिमाग सुकून दे नो लरबादत तब हम दगा हुआ
بس دغه د قلب د دماغ سکون دی چې دا بچی د یادېږي ستام او د حامد د مورم یا د رونو به هم رایادېږي د تروریانو به هم رایادېږي زموږ د ټولو یادېږي ستاسو یادېږي که نه یادېږي د خپلو سټوډنټانو به یادېږي د هغه پروفیسرانو ملګرو یادېږي د مجلس رابطې ناظرانو باید چې هغوی فورا اودس کوي او 2 رکعاته لمونځ کوي یو خو اجر ورته میلاویږي بلکې دا تاسو دپاره په هر مصیبت کې نسخه ده د امام بخاري د روایت پیش نظر د پیغمبر سنت دي چې تکلیف در باندې راځي بس 2 رکعاته لمونځ کوه ځکه د تکلیف مداوا څوک کوي وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو الله وایي چې خدای طرف ته کوم مصیبت راغلی بلکې د مخلوق ته در باندې کوم مصیبت راغلی هم بغیر د خدای نه بل څوک نشي لرې کولی یعنی مخلوق مصیبت در باندې راولي مخلوق ته در کولی نشي درکوي به څوک الله به درکوي بس توجه الی الله الله تعالی دې حامد ته درجات عالیه ورکړي کریم خدای دې د هغه د خاندان ته صبر جمیل او اجر جزیل ورکړي الله تعالی دې د هغه ملګرو چې په هغه باندې دردېدلي او د هغه سټوډنټان چې په هغه دردېدلي دي بلکې که زه تاسو ته وایم چې د هغه مرګ باندې دا ټول ملک دردېدلی بالکل یقینا به دردېدلی نو الله دې ټولو ته د هغې اجر جزیل او صبر جمیل ورکړي او کریم خدای دې حدیث کې راځي حدیث قدسي دی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې کله د مخبرانانو ظلم در باندې زیات شي نو په ځای د دې چې هغوی ته بددعا کوئ خپل وخت ضایع کوئ فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کې اکفیکم ملوککم هغوی ته په بددعاګانو خپل وخت مه ضایع کوئ دې سره څه کېږي ما سره تعلق پیدا کوئ چې د مصیبت نه مو خلاص کوئ نو دا یو داسې مصیبت او داسې معامله ده والله که څوک په پته پوهېږي چې دا څه کېږي څوک یې کوي ولې یې کوي مقصد یې څه دی د انسان وینه او بیا خصوصا د مسلمان وینه ډېره ارزانه شوې ده الله تعالی ته انسانان محفوظ کړي کریم خدای ته مسلمانان محفوظ کړي الله تعالی بلکې زما په خیال هغه مسلمانان به هم کلمه وایي مونځ به هم کوي اوس په ذهن کې یو خبره ده نو دغه به وایو چې الله تعالی دې اصلاح کړي خدای دې د خیر په لار راولي الله زموږ چې کومې کوتاهۍ دي د هغې هم اصلاح وکړي خدای دا ټول امت د خیر په لار واچوي پروردګار دا ملک محفوظ کړي الله دا ملک محفوظ کړي خدای دې په دین باندې ښاد او آباد کړي الله دا نور ممالک محفوظ کړي خدای دنیا له حفاظت ورکړي ډاکټر مارټن لوتر کینګ دا د دې تورو خلکو لیډر په امریکا کې دا تور خلک غلامان ورسره کېده دومره چې د سپي د پیشو قدر د دې څه خلک ډاکټر لوتر کینګ هغه یو تحریک شروع کړ اگر چې وویشتې شم اوس سرکاري طور په امریکا کې دا هغه چوټي وي دا فیډرل چوټي دا فیډرل چوټي ده د هغه په نوم یونیورسټۍ هسپتالونه ځکه سړي قرباني ورکړه د دې تورو دپاره یې د غلامۍ نه آزاد کړ نو سپینان هم قدر کوي ټول امریکې قدر کوي ډاکټر مارټن ځکه هغه هیرو حامد هیرو دی ډاکټر مارټن لوتر کینګ هغه یو قول یو تقریر کې وویل فلسفر سړی پی ایچ ډي فلسفي کې یو ډېر عجیبه خبره وکړه we are tied as human to each other in one single government مونږ په یو څادر کې ټول انسانان یو بل سره تړلي یو something which affects one directly affects others indirectly یو شی چې په دغه یو پڼ کې یو کس ته تکلیف ورکوي نیغ پړېږه نو بل ته تکلیف ورکوي بالواسطه اوس موجوده دنیا خو د ټکنالوژي دنیا را داسې راغونډه شوې ده داسې راغونډه یعنې دې دلته دا شی ریکارډ کړي 10 منټه بعد د خپل چینل ته ورکړي بس هغه چینل ټول دنیا کې خواره کړي امریکې ټلیفونونه تاسو چې صحبه یې کوئ به موږ له اوس هم صحبه یې کوو بس موږ جومات ته راووتو صحیح شوه یعنې دا دنیا ټول راغونډه شوې پیغمبر وفرمایل صلی الله علیه وسلم یتقارب الزمان چې سپیس او ټایم دا به ورته رانږدې شي هم د دې مقصد و دا د قیامت علامه ده نو عزیزانو اوس په دنیا را دلته چې کوم شی کېږي د دې اثر په ثوابین په امریکا پرېوځي امریکا کې چې کوم کار کېږي د هغې اثر په افریقا باندې پرېوځي ځکه دا دنیا ګلوبل ویلېج دوره مختص دې وجې موږ وایو چې خدای ټوله دنیا کې خیر راولي
और خصوصا اسلامي دنیا ډېره په تکلیف ده پروردګار مو مسلمانانو باندې ورحمېږي الله کم بل په یادو یو دی نه الله چې کوم ځای مسلمانانو ته تکلیف چې خدای دې تکلیف نه خلاص کړي کریم خدای تاسو ته ډېر لوی خیر ورکړي چې تاسو دومره مختصر اطلاع باندې دومره ګڼ راجمع شوي یې پروردګار تاسو ته مال حال کې خیر برکت واچوي پروردګار تاسو ته ټول افات او بیات محفوظ مامون وساتي الله ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره نشم کیږي اشکار وړاندې دي کړي دا وړي راتلم مشران تقریبا ټول وفات دي الله ټول درجات عالي ورکړي الله ټول مرقدنا منور کړي پروردگار عالم د ټول په اولادونو باندې خیر او برکت واچي دا کله چې خدای خاله او آباد کی دا علاقه د خدای خاله او آباد کی الله تعالی موږ او تاسو ټول د حرام خورۍ محفوظ مامون کی کریم خدای موږ او تاسو ټول او دا خوي مولانا صاحب ان شاء الله بیماری دورانه ما بروز چلاغ ورته وي مولانا صاحب وې زما په دې مرګ باندې سکار نه یعنی معنا دا چې ایمان سره راشي بس کله کله تکلیف مې خدای خیر کی دا تکلیف مې هم د درک موت یو حدیث وي ما حدیث قدسی وي دا هو به لیکم ما حدیث قدسی کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې ذکر بنده ځان ترې نزدیک کول او غواړم نو په عبادت ډېر وخت لګي خدای ته نږدې کېدل ډېر لوی ځان بسره کې او کمزوري نشو کولی نو الله تعالی فرمایي وعالجوا بالشدائد په تکلیف مبتلا کوم چې راجم کی راته راورسېده بیا حوصله دې راته جوړه مدا خوش دی ویل چې مولانا فضل الرحمن سے بیمار دی موت دا په ګوره بیماری نه ته میدان نارمل ګڼل شي نو وی بس وی بسم الله الله تعالی خدای به خیر کی الله تعالی ورته صحت ورکړي ځکه عزیزانو عرض مې کوستا ما پرون اخري خبر جمعه کې مې وې ما یو خدای خاطر وکړ اصل د مولا غیبت چې کېږي نو زموږ کې داسې ټټر کېږي زموږ په کلي کې یو بابا و نه هغه ماته یې او ماته مولوي صاحب ویلي نن د جمعې دومره ښه بیان وکړ غرض باندې د غیبت او چغلۍ باندې لګیا وم سورې حجرات ایتونه مې ویلي نو وی دومره ښه بیان دی وکړې غیبت واقعي ډېر بد ګناه دی الله دې معافي وکړي هسې مولوي صاحب را خبره کوم ما څه وی سړی چې غیبت وکړي د ټټر یخ شي نو اوس په غیبت پته نشته چې یخي یې که نه یخي نو چې مودا پسې سړی لګیا شي څوک نه بس ټول خلک وګوره رانیږي نو ما وی دې خو وګورئ ما دې زباري سے باندې مې الزامات پکې کوم جرایم به وکړي خدای به خبرې اوس ما ته څه پته ده زه مېټلې سوال باندې صحیح او چې شته چې کرپشن کړي فلان نو عدالتونو کې کیسونه شته که نشته لږ تېز وایي شته او مې نواز شریف صاحب اوس وزیر اعظم دی نو چې څه کړي دي خدای به خبرې او چې کړي وي نو عدالتونو کې کیسونه روان دي که نو باید دا تاسو قرآن صاحب پسې څه وایي هغه به ګیله هم دا کوله نو ما ورته حوصله ورکړه وایي که نور خلک راپسې ووایي نو زه ټیک ده وایي دا چا چې ږیره پرېښودی یو قاري دی او حافظ دی او ملا صاحب دی او طالب صاحب دی وایي چې دې ووایي دا راته زور راکړي نو ما ورته وایي دې خوا وګوره دا ملا طالب قاري حافظ دی کم از کم څه دین خو کوي که نه کوي خو کوي محمود روجي خو کوي وی او کوي ما هم صاحب د سړی پته نشته چې جمعه به هم کوي که نه به کوي به شاید یوازې جمعه وی او ما په دې دې یقین دی چې د دې غیبت په اساس باندې د هغه نیکۍ به د قیامت پر ورځ راستی شي او چې چا غیبت یې کړی هغه له مور کېږي وی او ما زما په خیال کې یو دوره بله وکړه ټوله صوبه کې چې مولیان ما پسې لګیا شي مونځونه ورسره شته جیب یې ډک دی څومره درته میلاو شي ما یې څه کړو چې وایي خدا خدای والي نه به څه واخلې وی خدا خو بیا خبره ده دا مهم شروع نو ما ورته دا به یقینا کېږي ته پبلک فګر یې نو اوس ما دې مرګر ته په لومړۍ جمعه کې ما اوس که ده څه ناروا کړي دې د دې ایجنسو والا معامل دی لکه د کاکا لګېدی زیات نه زیات تاسو دا وایي هر حکومت سره نه هر حکومت دا غواړي چې دې راسره وي هسې په ایمان ووایي زنوان چې دی ولي دی او دا شیخ جنید بغدادي دی او عبدالقادر جیلاني دی دا به چې څنګه مولانا بلډینګر صاحب دی الله وبخي وی ما ته یو کس وی چې مولوي صاحب هسې تا خو موږ ډېر وګنځلو موږ خو به هم دغسې یو خو تاسو هم نه وی ما ورته کاکا مقصد دې دا دی چې ته وایي چې موږ به هم ته لګا خو دا کوم څه خلک دی دا هم ته لګا نو یې ما ورته کاکا دا پای چې وي پای نو که دې کې دي یو دوه ساس کې د متیازو یا شرابو واچول نو دا بیا پاک دي که پلیت دي نیرو دي پلیت دي وی وایي چې بیا دې ورته شوډلې واچولې او مایه دې کړل او ماسته چې دا ماسته پاک دي
زینب پلیت دی ورمایه کې بیا د منډانو ورته اوس کو او د شاپړ او کوټ دې تر اوستل نو دا کوټ پاک دي کې پلیت دی بیا غوي چې پلیت دی ورما ورته چې تاسو هوښیار ولې موږ دا راووت نو د دې دور مولات او پیمانه د صحابو د زمانه نه لګي د امام ابو حنیفه د زمانه باندې لګي د قاسم نانوتو د رشید احمد ګنگوهی باندې لګي د مفتی محمود عبدالحق او د شیخ القرآن باندې لګي د دې دور مولات او پیمانه د دې دور لګي نو دې چې ستا په مقابله کې نسبتا خسرې دا بیا خسرې دی صحیح نو دا سړی هر څه چې دی ما وویل اسلام دا اوسټیشن یې د وستا خو دې لګیا دی دا ستا د ګیرې د حفاظت لپاره د پټکي د حفاظت لپاره د دې جومات د حفاظت لپاره د مدرسې د حفاظت لپاره د مولا طالب د حفاظت لپاره صحیح او ما کدی نور هیڅ نه وکړي نو چې په دغه اسمبلی کې پاس یو د اواز پورته کړي بس خبره پروپاګیټ شي مولانا فرانکو سے گزارنا تو دادر چاوی ویلی تو اب مغرب پاکستان صوبائی سمجھی با ویلی تو کوئی اسمبلی کی یو کس نے یواز بسور کی ناغو تے مرگریا تو یہ روگا پیجن سوڑا یہ پا نظرم دلا دی گوتا جانے گوتا بورتا لوندے صحیح تو یہ دا چی بڑی دور منو سی یہ شپک پوٹا بندے میں پرتو کو باسی بس اسمو مثال دا روگے دے تو ورننو دغه ځای شور زوک جوړ شي موږ شور زوک جوړو چې دین ته څوک سوال نه وایي واه